د پاکستان کرکټ بورډ مشر محسن نقوی یو میټینګ کړی دی چې په دغه میټینګ کې ورسره نور هم د بورډ واکداران او د پاکستان ټي 20 کپتان سلمان علي هغه هم ناسته کړې ده. په دغه میټینګ کې څه خبرې شوې دي د رضوان او د بابر اعظم ټیم ته واپسۍ حواله سره څه ویلې شوې دي؟ آیا رضوان نه د ون ډے کپتانی اخلي که نه؟ په دې میټینګ کې په دې ټاپک باندې هم ډسکشن شوی دی. مکمل دغه میټینګ کې چې کومې غټې خبرې دي یا سره په دې ویډیو کې شریک کوم. ویډیو خپل هم مکمل ګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. دا میټینګ په قذافي سټیډیم لاهور کې شوی دی. قذافي سټیډیم لاهور کې د پاکستان کرکټ بورډ خپل آفیس هم دی. د پی سی بی چې کوم دفتر دی هغه قذافي سټیډیم لاهور سره دی، جی بالکل اٹیچ دی ور سره. نو دا میټینګ په قذافي سټیډیم لاهور کې شوی دی چې په دې میټینګ کې آغا سلمان علي هغه چې ول ویل کېږي د پاکستان ټي 20 کپتان هغه هم شاملو. د پاکستان هیډ کوچ مایک هیسن پکې هم نور پکې هم د پی سی بی چې کوم منیجرانو اهم منیجر دای پکې هم ناستو او د پاکستان کرکټ بورډ سی ای او هم په دې میټینګ کې ناستو. مطلب مکمل واکداران په دغه میټینګ کې ناسته کړې ده. د سره د پاکستان هیډ کوچ او سره د پاکستان ټي 20 کپتان سلمان علي هغه سره دغه میټینګ کې د ټولو ناستې کړې ده. په دې میټینګ کې د پاکستان کرکټ حواله سره هم خبرې شوې دي، د پاکستان کرکټ فیوچر حواله سره او پریزنټ سکول پکار دی پاغه باندې ډیټیل سره خبرې شوې دي. هیډ کوچ مایک هیسن نه هم مشوره شتلې ده چې تاسو ویل غواړئ موږ له سکول پکار دی ډومېسټک س پرفارم ډومېسټک کې کم ټورنامنت کول پکار دي کلاړیانو حواله سره تسوي. نو په دې میټینګ کې خو یو دا فیصله شوې ده چې انټرنیشنل سمرم کلاړیان دي ای بعد پاکستان ډومېسټک ټورنامنت چې کم دی اب ضرور کوي. لکه دا نشي ډومېسټک ټورنامنت رواني او بابر اعظم یا شادابی یا بل داسې یو اهم کلاړي او وای نه چې زه خو بگ بیش لازم زه خو بنگلاديش پریمیر لیګ ته زما زه خو په فلاني ځای کې لیګ ټورنامنت کوم نه جی لیګونه میګونه و پریدي او ډومېسټک ټورنامنت په یو ټورنامنت په خامخا د پاکستان ټول انټرنیشنل کلاړیان کوي. یو خو پکې دا رولز یې خاو دي. بل په انټرنیشنل ټورز باندې هم خبرې شوې د پاکستان چې کوم راتلونکي فیوچر پلان دی، چا سره سیریز کې خل پکار دي، چا سره په هوم کې خل پکار دي، چا سره اوی کې خودل پکار دي. نو پاغه باندې هم په دې میټینګ کې ډسکشن شوی دی چې مطلب سیریزونه چا سره کول پکار دي، چا سره نه دي کول پکار، کم بورډ لا د سیریز د لپاره انویټیشن کول ور پکار دي. مطلب پرې باندې هم د هیډ کوچ سره او د سلمان علي هغه سره د منیجرانو او سره د سی ای او یو مکمل ډسکشن په دې خبره باندې هم شوی دی. بل دا مین خبره چې کومه د رضوان د او ډی آی کپتانۍ حواله سره ده. رضوان دا وخت لا تر اوسه پورې د پاکستان د او ډی آی کپتان دی، د ټي 20 کپتان سلمان علي هغه دی، د ون ډے کپتان محمد رضوان دی او د ټیسټ کپتان خوشان مسعود خو هغه هم کپتانی اغشتل کیږي، ټیسټ کپتان هم بدلیدو واله دی. نو اوس په دې میټینګ کې دا خبرې هم شوې د کپتان حواله سره، خو د کپتان حواله سره چې کومې خبرې شوې دي هغه میډیا ته نه دی راغلي. آیا رضوان بدلی سلمان علي هغه د ون ډے کپتان جوړي یا کپتانی چې کوم د ون ډے رضوان سره پری دي؟ په دې باندې مکمل ډسکشن شوی دی، خو دا خبرې لا میډیا ته نه دی راغلي. نو دا په دې میټینګ په دې ویډیو کې مې ساده ډیر اهم معلومات شریک کول. دې حواله سره تاسو وایي خپل رائے موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ.